إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد، وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. ولقد خلقنا السماوات والأرض ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد.
هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين الله رب العالمين حمد و ثناء او جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود و سلام نه بعد زما معزز و محترم الله رب العالمین چې مونږ پیدا کړیو زمونږ د پیدایش مقصد هغه میوکارا محمل او عبس نو بلکې الله رب العالمین چې مونږ د دنیا ته راغلیو نو زمونږ د پیدایش مقصد هغه الله رب العالمین خپل بیان کړی دی چې وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما انسانان او پیریان نه دي پیدا کړی مگر خپل عبادت د پاره او آدم علیه السلام هم چې الله رب العالمین د دنیا ته راولېږلو نو ټولو کې اولنې خبره وته همدا وکړله چې ای آدم علیه السلام دنیا ته خو روانې خو زما د طرف نه به یو قائد او رهنما هغه راځي او هغه به د هغې خبره به منې د هغه په لار باندې به روانېږي نو هله به ته کامیاب یې او هله به د جنت مستحق ګرځېږي او که چېرته د هغې خبره ونه منې د هغه په لار باندې روان نه شي نو کامیابي ستا مقدر نه ګرځېږي او ته د سمه لاره هم نه شي موندلی نو دې د وجې نه زما محترمو الله رب العالمین مونږ چې په دې دنیا کې کم کار کوو کم خبره کوو کم عمل کوو هغه زمونږ لیکلی کېږي ځکه کرامن کاتبین هغه مونږ سره مقرر شوي دي دا ولې الله رب العالمین مونږ سره کرامن کاتبین مقرر کړي دا د دې د وجې نه چې سبا مونږ د خپلو اعمالو نه منکر نه شو ځکه د دنیا ماحول دا دی چې کله کم انسان کم عمل کوي کم کار کوي نو د هغې نه سمدستي منکر کېږي نو الله رب العالمین مونږ سره کرامن کاتبین کېنول چې سبا تک کم عمل نه منکر کېږي نو الله رب العالمین به دې ملایکو ته وایي چې راوړه د دې د عمل نامه د دې د رجسټر چې دا خپل اعمال وګوري چې په کم وخت کې کم ځای کې څرنګه دا عمل د کړو هغه ټول به د سره لیکلی شوي او دې ته به لکه د ویډیو غوندې پیش کولی شي نو بیا به دا انسان د هغې نه انکار نشي کولی بلکې څه به وایي چې ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها د عمل نامې دپاره سچل شوی دی چې نه زما وړه ګناه یې پرېښې ده او نه یې غټه ګناه پرېښې ده مګر ټوله یې پکې ایساره کړې ده زما محترمو الله رب العالمین د دې ګناهونو د دې عمل نامې د بچ کېدو دپاره د دې شرمندګۍ د بچ کېدو دپاره قرآن کریم موږ ته راولېږلو او قرآن دا په داسې هستۍ باندې الله رب العالمین دا نازل کو چې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې حالات تاسو وګورئ چې کله الله رب العالمین هغه مبعوث کولو د مبعوثیت نه مخکې الله رب العالمین هغه ته
خلوت ځان لواله نصیب کو هغه لاړو غار حرا ته سو ورځې به هلته پاتې کېدو د الله عبادت او بندګي به یې کوله لکه څنګه چې الله رب العالمین د هغه ذهن کې د هغه په دل او دماغ کې اچولې وه. بیا زما محترمو یو ورځ د ورځو نه هغه داسې شو چې الله رب العالمین جبرائیل امین هغه راولېږلو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم خواته راغی او ورته یې وفرمایل او رانږدې کو د خپل ځان سره دومره یې رانږدې کو چې سینې سره یې ولګو تر دې پورې چې د بخاري الفاظ دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دې ملائک زه د خپل د سینې سره دومره نږدې کړم چې ما ته هغه تکلیف او هغه درد هغه راورسېدو. زما محترمو دا د څه د وجې نه علما په دې کې فرمایي چې دا زور یې ځکه وله ورکو چې د ملائکو ته الله رب العالمین چې کوم علم کوم نورانیت او کوم رڼا چې ورکړې وه هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سینې ته منتقل کړله. بیا یې ورته وفرمایل چې ووایه اقرأ ته ولوله. هغه ورته وویل چې ما انا بقارئ زه خو لوستونکی نه یم او نشم لوستلی. یو ځل یې ورته وویل دوه ځل یې ورته وویل درې ځل یې ورته وویلې بیا ورته د سورت علق دا ابتدایي آیات هغه ورته ورولوستل. زما محترمو د هغې نه بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر د یرې په حالت کې ځکه تاسو ګورئ یو انسان یو ځای کې ځان له ناست وي او همدغه شانتې یو سړی ونه راشي او دغه کار ورسره وکړي نو انسان سخت یریږي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم هم انسانو لکه الله فرمایي قل انما انا بشر مثلکم. ای پیغمبره دې خلکو ته ووایه چې زه ستاسو غوندې یو بشر یم نور نه یم. الله رب العالمین زه ستاسو غوندې یو انسان پیدا کړی خو فرق زما او ستاسو منځ کې څه دی یوحا الی ما ته وحی کېږي او تاسو ته وحی نه کېږي بس دومره فرق دی. نور چې کوم حالات په تاسو راځي هغه حالات په ما باندې هم راځي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د غار حرا نه سمدستي راغی او خپل کور کې بیبي خدیجه رضی الله عنها هغه ته وویلې چې زملونی ما پټ کړئ. تاسو وګورئ دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت او د دې د اخلاق او د دې د عمل دا زموږ دپاره یو نمونه ده. ځکه الله فرمایي چې لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه. د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا سیرت ستاسو دپاره بهترینه نمونه ده. اوس وګورئ دلته یو خبره یاد کړئ په ذهن کې دا واچوئ چې کله انسان باندې یره راشي انسان باندې خوف راشي نو هغه دې او ترکیږي نه هغه دې چې کوم دی د خولې نه غلغشان نه واسي کنزل دې نه کوي بد رد دې نه وایي بلکې څه دې وکړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم غوندې سمدستي کور ته راشي او اوده دې شي په ځان باندې څادر واچوئ چې کله هغه یره ترې ختمه شي نو بیا چې کوم حالات شوي کوم معاملات ورسره شوي په هغې باندې دې روان شي. لکه څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی او کور کې بیبي ته یې وویلې چې ما پټ کا نو هغه په څادر واچولو او اوده شو چې کله هغه یره ترې ختمه شوله بیا خدیجه رضی الله عنها راله ورته وفرمایل چې ښه څه چل باندې شوي واقعه راته ووایه. رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه خپله ټوله واقعه هغه ته بیان کړله چې یاره داسې کار راته شو داسې یو سړی راغی او زه خپل سینې سره رانږدې کړم دا د الفاظ یې راته وویلې. اوس وګورئ زما محترمو که دا چېرته زموږ د پښتنو معاشره وه نو دا پښتنو معاشره کې دغه خبره ډېره حقیره ګڼلی کېږي چې یاره زه پښتون سړی یم او زه به خپله معامله ښځې ته بیانوم د ښځې نه به زه مشوره اخلم. دلته بل هغه اصول وګورئ زما محترمو بل هغه نمونه د سیرت وګورئ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته وفرمایل چې کور ته راشي نو د ښځې سره څه وکړه مشوره وکړه. دا په ذهن کې مه راوله چې یاره د ښځې نه به زه مشوره کوم زه دومره کمزوری یم زه دومره حقیر یم. نه حقارت دا نه دی بلکې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت دی. زما محترمو هغه هم راغی او د خپل بیبي سره یې مشوره وکړله. اوس وګورئ که چېرته موږ ابتدا کې خپله بیبي په داسې حالت کې پرېښې وې چې د هغې نه مشوره اخیستلی د هغې سره هره خبره د زندګۍ شریک کولی
نه هغه به موږ له ښه مشورې راکولې لکه دلته پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته چې خپل بیبي خسته مشورې ورکړي. خو موږ کې مصیبت دا دی چې موږ ځان ته څه وایو، موږ پښتانه یو، موږ کله دا برداشت کوو چې ښځې له لاړ شو، ښځې نه مشوره والو او ښځې ته د خپل حالات زندګي بیان کو. تر دې پورې موږ خو دام نه وایو چې کوم ځای کې موږ کار کوو د هغه کار نه موږ ته چې کومه تنخواه ملاویږي موږ خپل ښځې ته هغه تنخواه هم نه ښایو. ولې معنی لري کوي ښځې ته څوک تنخواه ښایي؟ دا خو څونه د حقارت خبره ده، دا څونه د بې شرمۍ خبره ده. زما د ښځې زما د تنخواه سره څه کار دی؟ نه زما محترم و که ته هغه ته دا وښیې نو هغه ته به پته ولګي چې یاره زما خاوند دومره ګټه کوي، دومره آمدن دی، د دې آمدن نه زیات زه په هغه باندې بوج وانه چومه، په هغې باندې زه چې کوم دی نو تکلیف وانه چومه. او که چېرته ته هغه ته ونه ښیې هغه په ذهن کې به دا راځي چې یاره زما خاوند ډېر ګټي، راځه په ده باندې بوج اچوه. وګوره د سیرت موافقت زما محترمو چې موږ که په سیرت باندې چلیږو نو دلته موږ ته پیغمبر دغه خبره وښودله چې ګوره ستا پکې فایده ده چې زما په لار باندې روان شي او زما سیرت خپل کې او خپل ښځې ته خپل د زندګۍ حالات بیان کړي، هغه به تا ته ښه مشورې درکړي. نو بیبي ورته څه وویلې؟ بیبي همدغه شان پرې نه خوستلو بلکې تسلي وله ورکوي چې خفه کېږه مه، الله رب العالمین به تا هېڅکله ونه شرموي، تا به نه ضایع کوي. ولې؟ تا کې یو څو صفات دي، ځکه دغه صفات زمونږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل بیبي ته ښودلي وو که نه؟ ځکه هغه خو به چې بهر ووتو چا سره به چې کوم کار وکړو بیبي خو به په کور کې ناسته وه، هغه به د هغې نه څه خبرېدو. خو رسول الله صلی الله علیه وسلم به خپل حالات زندگی، خپل کار کسب چې ټوله ورځ کې به څه وکړو بیبي ته به یې وښودلو، بیبي به هغې باندې پوه شوله. نو موږ ته هم دا پکار دی چې موږ څه وکړو زما محترمو، خپل ځان نه دا جهالت وباسو، دا د پښتونولي ځان نه وباسو او بیبي له څه ناڅه مرتبه په کور کې ورکړو زما محترمو. هغه بیبي ورته څه وایي؟ والله لن يخزيك الله ابدا، الله رب العالمین به تا هېڅکله ونه شرموي. ولې؟ انک لتصل الرحم، ته چې کوم دی نو خپل ولي پالې. اوس وګورئ زما محترمو دې خبرې ته لږ سوچ وکړئ. یو انسان چې کور کې ناست دی بیبي ته پته چې دا کور کې ناست دی، خو چې بهر وځي بیبي کور کې ناست دی هغه ته څه پته ده چې دا بهر په کوم طرف باندې لاړو، دا بهر څه شی کوي. خو که چېرته ته راشي او خپل بیبي ته ووایې چې نن یاره ما خپل ولي پاللې ده، ما دغه کار وکړو، ما غریب سره محنت وکړو، ما دا غریب دپاره مې کار ولټولو، ما داسې وکړو، ما داسې وکړو، نو چې سبا په تا باندې چې کوم تکلیف راځي دا ټول خلک ستا دشمنان جوړ شوي وي، نو ستا د تسلی دپاره څوک نه څوک خو وي که نه، هغه تسلی تاله بیا څوک درکوي؟ ستا کور کې ستا بیبي تاله درکوي. لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د هغه بیبي تسلی ورکوي چې انک لتصل الرحم، تا کې بعضې صفات داسې دي چې په دې صفاتو په وجه باندې الله رب العالمین تا کله ونه شرموي. بل څه شی دی؟ وتصدق الحدیث، او ته چې کوم دی نو رښتونې وینا کوې، دروغجن نه یې. وتحمل الکل، او د کمزوري سړي سره بار وړې. اوس وګورئ زما محترمو یو سړی روان دی بوج ورسره دی، هغې نه بوج اوچتوي، یو سړی دی مصیبت زده دی، د هغې هغه مصیبت ختموي، دا هم یو قسم د بوج ختمول دی د انسان باندې. نو دا خو بیبي ته نه معلومیږي چې یاره دا زما خاوند بهر څه شی کوي. خو که چېرته ته ورته ووایې نو هغې ته پته لګي، سبا به هغه تا ته ستا چې کوم دی نو تسلی دپاره، ستا چې کوم دی ملاتړ دپاره ودرېږي. او که چېرته ته ورته ونه وایې نو څه به کېږي؟ بیا ورته څه وایي؟ وتقري الضیف، او ته خو مېلمستیا کوې، مېلمه دوست رهی. وتعین علی نوائب الحق، او خلک چې کوم دی په سمه لار باندې روانې. ځکه د نبوت نه مخکې رسول الله صلی الله علیه وسلم خلق به ورته څه ویل؟ امین او صادق به ورته ویل. ولې؟ چې الله رب العالمین دومره لوی منصب باندې مقررولو، دومره د امت ذمواري د هغه په غاړه باندې اچوله، دا امت په نیغه لار باندې روانولو. نو دا څه دپاره؟ دا ټول صفات په هغې کې اچول. خو دا پیغمبر مونږ ته ښیي چې انسانه زما سیرت خپل کا،
زما په لار باندې چې روانېږي نو ما چې کم کارونه کړي دي په دې باندې تم روان شه، الله رب العالمین به دغه شان کامیابی به تعالی درکړي. دغه صفات وته بیبي بیان کړل. نو هغه مطمئن شو چې یاره دا نیک صفات ما کې موجود دي، ان شاء الله الله رب العالمین ما کله څنګه کې ضایع مې نه کی. بیا هم اوس وګورئ هغه بیبي څه کوي، د دې خپل د خاوند د تسلی دپاره هغه خپل د تره زوی مشر چې په انجیل باندې پوهېدو هغه له بوتلو، ورقه ابن نوفل هغه له بوتلو، ورته ویلې چې د دې خپل د وراره نه واوره د څه شی لیدلی دی او ډېر سخت خفه دی یېرېږي. هغه چې هلته تپوس دې وکړه چې څه چل شوی دی وراره، هغه ورته ویل چې یاره زما عبادت کولو دغه شانې معامله راسره وشوه، یو سړی راغی زه دغه نه رانږدې کړم او ما دې دغه کلمات ویلې. هغه ورته ویل چې دا هغه ملائک دی چې موسی علیه السلام ته راغلی او تا ته هم راغلی دی. ته د دې امت پیغمبرې او ته به د دې امت رهبري کې رهنمایي به کې، دا خلک به د جهنم نه بچ کې جنت ته به راولي او دا د الله رب العالمین اطاعت او تابعداري طرف ته به راولي. خو یو خبره یاد وساته، که چېرته الله رب العالمین مال ژوند راکو او زه ژوندی پاتې شم نو زه به ستا ملاتړ کوم په هغه وخت پورې چې خلک تا ستا د ښار نه تا وباسي. رسول الله صلی الله علیه وسلم حیران شو چې آیا دا خلک به ما خپل د ښار نه وباسي؟ نو ورقه ابن نوفل ورته ویل چې آو وباسي به دې. ولې؟ چې کوم انسان هم دغه کلمه راوړې ده او دغه توحید بیان کړی دی نو الا عودیه د هغې سره دشمني شوې ده. تاسو وګورئ الحمدلله په دې علاقه باندې مسلک اهل حدیث الله رب العالمین پرواز ورکړی دی، الله رب العالمین ولا عزت ورکړی دی. که نور سنې دا دومره ښکلی جومات دا بیټک دا الله رب العالمین د مسلک اهل حدیث دپاره یو بنیاد مقرر کړی دی او تاسو ماشاءالله نوم هم دې جومات ته دار ارقم یې دی. لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله ابتدایي مسلمانانو د صفا په غونډۍ شاته یو کورو هغې ته دار ارقم ویله، په هغې کې به رسول الله صلی الله علیه وسلم مؤمنانو ته به درس ورکولو، د توحید نه به یې خبرول، کم وحی به چې راله هغه به بیانولو. نو دا مسلک زما محترمو دا اخوا دېخوا مسلک نه دی. په دې باندې دا چې تاسو کله بیانوئ په دې باندې به تاسو ته مشکلات هم ملاویږي، تکالیف هم تاسو ته ملاویږي، سختیان هم په تاسو باندې راځي، خلک به تاسو ته بد رد هم وایي، خلک به تاسو ته تعلقات هم پرېږدي، خلک به تاسو ته ډېر څه وایي، خو تاسو به په خپله خبره باندې به څه مضبوط به ولاړې. لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې ورقه ابن نوفل وویلې چې الا عودیه چې چا دا توحید بیان کړی دی، چا چې د الله رب العالمین دا دین بیان کړی دی، چا چې د الله رب العالمین دا تبلیغ کړی دی مګر نه دی پاتې شوي، د هغې سره څه شوی دی؟ دشمني شوې ده. نو موږ سره به هم دلته په دې علاقه کې دشمني کېږي زما محترمو. ولې؟ چې دا دین داسې شی دی چې دا د هغه خلکو هر قسم ته مشري، د هغه خلکو د هر قسم ته عیش و عشرت، د خلکو هر قسم ته هغه غلا هغه ختموي زما محترمو. صرف څه پاتې کېږي؟ د الله رب العالمین دین پاتې کېږي او د الله رب العالمین هغه شریعت هغه پاتې کېږي. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې او مخرجیه دیو به ما وباسي، هغه ورته چې او تا به وباسي. تاسو وګورئ زما محترمو دا سیرت ستاسو مخې ته پروت دی، دا کتابونه موږ ته د سیرت پراته دي، خو دا څه دپاره؟ دا موږ د المارۍ زینت جوړ کړی دی، بس موږ دا مطالعه کوو نه، موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم په لار باندې روانېږو نه، د هغې دین د هغه شریعت موږ خپلو نه. نو موږ به څنګه چې کوم دی نو کامیاب شو زما محترمو؟ پکار دا دی چې موږ کامیابي اخلو. نو څنګه چې الله موږ ته وفرمایل چې لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه لمن کان یرجو الله والیوم الاخر. د رسول الله زندگی د هغه سیرت هغه موږ دپاره نمونه ده. چا دپاره؟ لمن کان یرجو الله والیوم الاخر. څوک چې د الله رب العالمین د ملاقات اراده لري او دا اراده وي دا امید وي چې د قیامت په ورځ به زه د الله رب العالمین ته مخامخ کېږم،
د قبر نه مپاسم او الله ممانه تپوس کوي چې اے بندا په دنیا کې 50 کاله 40 کاله 80 کاله عمر تیر کړو هغه څنګه تیر کړو ځکه حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله انسان د قبر نه پاسول شي نو څلور تپوسونه نه کیږي هغه څلور تپوسونه سیریز ما محترمو یو تپوس باغې کې دا دی چې ما تعالی ځواني درکړې و دا ځواني تا په کوم ځای کې تیر کړه ما تعالی مال درکړې او د کوم ځای نه دی ګټلې او په کوم ځای کې خرج کو ما تعالی علم درکړې او هغه علم د کوم ځای کې لګولې دی او امام ابن تیمیه رحمه الله هغه فرمایي چې یو دوه تپوس به الله رب العالمین به د هر انسان نه کوي لازمی به کوي هغه څه شی یو دا دی چې ماذا کنتم تعبدون په دنیا کې د چا عبادت کولو ما ته به هم سجده کوله او پیر بابا له به هم تللی ما ته به هم سجده کوله او مشر له به هم تللی ما ته به هم سجده کوله عبادت به کولو او پیری او مریدی به هم کوله په دې باندې زما محترم خلاصې نشته خلاصې صرف په هغه شی باندې ده چې کوم دین مونږ ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم راوړی دی او په هغه باندې تاسو وګورئ کوم دا وایو چې زه مریدم د فلانه او زه به کامیاب شم نو زه دې مرید دې پیر نه مخکې چې کوم خلک تیر شيو هغه د چا په مریدای کیو دا صحابه کرامو ته وګوره د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې غټه هستی هغه سره موجود ده هغه د هغه پیر توبې نه کړې زما محترم بلکې د هغه چې کوم دین او د هغه په دین باندې روانو د یو مثال تاسو ته درکوم لکه چې د باران ضرورت بشو صحابه کرام بران رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې الله رسول الله رب العالمین د موږ د پاره سوکا دعا وغواړه رسول الله صلی الله علیه وسلم به دعا وکړه الله رب العالمین به باران راوورو خو چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو د دنیا نه لاړو او قبر په مدینه منوره کې موجودو هستی خو بیا هم موجوده و کنه موجوده پکار دار دي صحابه چې د قبر ته ورغلې او ورته ویلې چې پیغمبره ته خو الله رب العالمین ته نږدې شوی او الله رب العالمین د زمونږ د پاره څوک دعا وغواړي چې موږ باندې باران ووري ځکه الله رب العالمین هم فرمایي پیغمبر فرمایي چې کوم انسان ما باندې درود وای الله رب العالمین د ملائکه په ذریعہ باندې ما تر راسي نو دلته موږ ولي دي صحابه ولي د پیغمبر نه دعا درخواست نه کو چې موږ باندې باران وره شي خو چې کله پیغمبر وفات شو لاړ چاله عباس رضی الله عنه د جته د پیغمبر ترې او معزز سره ته چې کوم نه الله رب العالمین نه دعا وکړي چې موږ باندې الله باران وره خدا ولی دا مونږ د پاره یو نمونه ده ځکه پیغمبر فرمایي چې علیکم بسنتي وسنت الخلفاء الراشدین المهدیین پتا سبحان اسما سنت تابعداري لازمه ده او زمانه رستو بیا چا د دې صحابه تابعداري لازمه ده چې هغه مشران صحابه دي په دې صحابه کې څوک ابو بکر موجود عمر موجود عثمان موجود علي موجود معاويه موجود حسن حسین موجود دا غټ غټ صحابه کرام موجودو خو بیا صحابت له چاله عباس رضی الله عنه دا غترلا او ورته ویل چې عباس رضی الله عنه ته مونږ لا د رسول الله صلی الله علیه وسلم ترې الله نه دعا وکړي چې الله به موږ باندې باران ووري خدا دې خبره نه معلومیږي چې کوم انسان وفات شي او قبر تخکته شي هغه هیڅ قسم د چا مدد نشي کولای هغه هیڅ قسم د چا خبره اورېدې نشي ځکه الله رب العالمین خپل فرمایي چې انک لا تسمع الموتى یا پیغمبر ته چې کوم نه مړ ته اورېدې نشي خو صرف هغه ځای چې کوم ځای موږ ته پیغمبر خودلې هغه ځای کې اورېدل کېږي هغه نه ما سوا نشي اورېدل کېدل زما محترمو هغه ځای نه کم دي د بدر په موقع باندې چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم دا سرکرده مشرکین او یا کسان سرداران هغه کوی کې وګرځول دلته وتا دعوت شروع کو کچرته تاسو زما خبره منلې نو الله رب العالمین به کامیاب کړي وي عمر رضی الله عنه تو فرمایي چې الله رسوله دا خلق ناوري دا خو مړ دي الته رسول الله فرمایي چې الله رب العالمین دیو تزما دا خبره اوري دلته موږ منو پیغمبر فرمایي دلته موږ منو هغه اوریدلی ولته بس بیا د دین علاوه بل څه نشته زما محترمو او دویم څه چې کله کم انسان وفات شي
او دا خپل خپلوان لاړ شي دا سړی په قبر کې خښ کړي خاورې پرې واړی قبر برابر شي او دیو روان شي او د دیو دا خپاله دا کشاره د خپو دا کشاره دا مړی وي اوري دغه ټیم کې دا مړی وي چې تاسو چېرته روان یې زم چاته پرېښوستم پیغمبر فرمایي چې انسانان دا نه اوري الا الثقلین دا انسانان او پیریان نه اوري نور هر شی دا اوري وي ګنې تاسو سوچ وکئ یو مثال له بل د دې خبرې در کوم چې انسانانو د پیریانو نه علاوه هر څه اوري تاسو وګورئ زمونږ جاهلان خلک ناپوهه خلک هغه څه کوي چې کله یې کومه میخه یا غوا پی پرېږدي نو څه ته ځي وایي بابا له یې بوځي وایي بابا چې کوم دی نو هغه څه شی کوي هلته چې لاړ شي وایي پی را پرېږدي نو هلته څه مسله مسله دا یې چې قبر والا ته عذاب میلاویږي قبرستان کې او د هغې هغه چغه هغه رمباړې د انسانانو د پیریانو نه علاوه هر څه اوري دا ځناور اوري خو دا چې کله هغه چغو نه خبر شي نو هر څه را پرېږدي زما محترمو مونږ څه وایو وګوره که نه ته وایې چې بابا څه نشي کولی دا وګوره پی بند کړي ما بوتلل او پی را پرېښوستل زما محترمو الله رب العالمین د عمل کولو توفیق راکړي او الله رب العالمین دې موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سیرت باندې روان کړي او الله رب العالمین دې دا شرک او بدعات دا زمونږ د ماحول نه زمونږ د زندګۍ نه زمونږ د کلي نه ختم کړي چې الله رب العالمین موږ ته د پاره کوم جنت تیار کړي د هغې مستحق موږ وګرځېږو اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار زما محترمو الله رب العالمين ما شاء الله چې کله مونږ یو قدم کې خستلو دا جمعات په دې باندې مونږ ابتدا وکړله الحمدلله الله رب العالمین مونږ ته کلاو او فراخه ځای راکو په کار دا دی چې په دې فراخه او کلاو ځای کې مونږ محنت وکړو مونږ کوشش وکړو مونږ خپل ځان خپل مال په هغې کې ولګو چې الله رب العالمین دا دین دا مسلک دا خور کې دا مخې ته بوځي انشاءالله په دې کې زمونږ کامیابي ده په دې کې زمونږ فلاح دی او سبا چې قیامت په ورځ باندې مونږ د الله رب العالمین مخې ته ودرېږو او الله رانه تپوس وکړي چې تا دا مال ګټلی او په کوم ځای کې دې لګولی نو موږ به ورته وایو چې الله په علاقه کې جومات جوړېدلو مرکز جوړېدلو په هغه جومات او په هغه مرکز کې مې خپل مال لګولی و ته وګوره په هغه ځای کې ما خپل مال لګولی دی او د هغه ځای نه ستا د قرآن ستا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د احادیثو پرچار کېدلو نو زما محترمو که هغه مرکز کې مونږ خپل ځان ولګو خپل محنت وکړو خپل مال ولګو نو انشاءالله دا زمونږ د سبا د آخرت دپاره د کامیابۍ ذریعه ګرځي اوس خو به زمونږ د جیب نه پیسې لاړې شي زمونږ د جیب نه به پیسې کمې شي خو په دې کمیدو کې الله رب العالمین برکت اچي ځکه الله فرمایي من جاء بالحسنة فله 10 امثالها څوک چې په یو نیکۍ باندې راتګ وکړي نو الله د هغې په څه باندې چنده باندې لس چنده ورکوي پکار دا دی چې موږ د هغه مرکز سره هم تعاون وکړو او دا مرکز هم آباد وساتو دا نه چې بس الله رب العالمین موږ ته هغه راکو نو دا ختم کو نه
دلته هم خپل ځان آباد وساتو، هلته هم ځان آباد وساتو، او دې مسلک دپاره هر قسم ته محنت او کوشش وکړو، او د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دین او دا سیرت دا خپل زندگی کې راولو چې مونږ کامیاب شو. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صفونه برابر کې نږدې ودرېږي.